وجې نه کوي. قرآن ته الله تبارک وتعالی کم شرافت ورکړی. دا یو واقعه بیانوم. د امام شافعي رحمه الله په دور کې یو خان او هغه اعلان وکړو، وایي زه به د خپله لور هغه چاته په نکاح باندې ورکوم چې د تمام دنیا نعمتونه دا راغونډ کړي او زما د لور د جولۍ ته راواچوي او په مهر کې ورله ورکړي، د خپله لور به هغې ته په نکاح باندې ورکوم. نو چې د خان لور وي خامخا به ښایسته وي، هر یو کس پکې انټرست و. نو جوانان دغه رنګې دا قطارونه ولاړ دي چې د دې خان د لور سره به زه نکاح کومه، خو چې هغه د خان د طرف نه کوم شرط و هغه ډېر ګران و چې د تمامې دنیا نعمتونه به راټولویم او دغه رنګې دا به زما د دې لور دې جولۍ ته ورچوي. دا شرط چا نشو پوره کولی. نو چا ورته وویلو چې په دې پلانکي جومات کې یو مولوي صاحب دی، د هغه مولانا خواله ورشه، کیدای شي دا مسله درته هغه حل کړي. نو یو نوجوان پکې به ډېر تیز و. نو هغه نوجوان په منډه باندې رالی او هغه مولوي صاحب ته وایي چې مولوي صاحب یو مسله را پیښه شوې ده، خان صاحب اعلان کړی دی نو چې د خان لور یا به څومره ښایسته وي او د هغې سره به خامخا د پلار د طرف نه څه جاګیرم ما ته را منتقل کېږي، څه جایداد. وایي څه مسله ده؟ وایي مسله دا ده چې خان وایي چې خپله لور به هغه چاته ورکوم چې چا د تمامې دنیا دا ټول نعمتونه راواغستل او زما د لور د جولۍ ته راواچول، بیا به ورسره نکاح کومه د خپلې لورو. هغه ورته وایي چې پلانکي دا خو ډېره اسانه مسله ده. وایي څنګه اسانه ده؟ وایي لاړ به شي جومات ته او په جومات کې به یو قرآن راواخلې او په دې ترخ کې به یې ونیسي او لاړ به شي د خان صاحب په دروازه به وډبې او ور به شي او د لور په غېږ کې به یې ورله کېږدي په کومه طریقه باندې. هغه رنګ یې وکړلو او هغه قرآن یې ځان سره واغستو او هغه د خان هغه لور ته حواله کړه او د خان د لور سره یې نکاح وشوله. دا ولې؟ د تمامې دنیا نعمتونه کو راواخلې او دا یو طرف ته کېدي، لیکن قرآن ته چې الله تبارک وتعالی کم وقار ورکړی دی، کم عزت ورته الله تبارک وتعالی ورکړی دی، دا ټول نعمتونه دا د قرآن په مقابله کې هیڅ دی هیڅ. لیکن نن منګه په دې دارالاسباب باندې چې موږ ته په نظر باندې څه راځي او د هغې نتیجه موږ ته په نظر باندې راځي، موږ په هغې پسې لګایو او کوم شی چې زموږ نه رستو دی او د هغې پته به موږ ته په قبر کې لګېږي، د هغې نعمتونو پته به موږ ته په قبر کې لګي او دا به په آخرت کې لګېږي چې حافظ قرآن ته الله تبارک وتعالی کم وقار ورکړی دی. اوس د انسان ټوله توانایي چې خرج کېږي، سهار موږ لاړ شو کارخانو ته او د ماښامه پورې د دې جسم دپاره موږ اخیستل او خرڅول کوو، پیسې ګټو او موږ ټول عیش او معاش دا د جسم ته متوجه کړی دی. خو په دې جسم کې دننه یو بل شی دی، د هغې نه موږ غافله یو چې هغې ته روح ویلی شي. روح د روح نه موږ غافله یو. حالن کې د روح ته په دې جسم کې داسې حیثیت حاصل دی د جسم په مقابله کې لکه څرنګه چې یو انسان وي د هغې په دې خپه باندې یو بوټ لګېدلی دی، بوټ لګېدلی او دننه پکې خپه ده. دی خو ټوله ورځ د خپل بوټ صفایي کوي او د دې بوټ ډېر خیال ساتي، لیکن دننه چې پیدا کومه خپه ده په دې باندې سخاوالی هم دی، په دې باندې بیماري هم راځي او هغه بیمارۍ طرف ته دې توجه نه کوي او دی دې بوټ ته همیشه دپاره نښتی دی او دغه رنګې دې چپل ته نښتی دی. نو خلک دې ته قمقل وایي چې هلکه ستا دا بوټ چې کوم دی دا دومره قیمتي نه دی، په دې کې چې دا دننه کومه خپه ده په دې باندې کوشش وکړه او په دې باندې محنت وکړه چې دا درنه سخا شوې ده او دا درنه بیمارېږي، په دې سره ستا ټول جسم ته تکلیف رسېږي. دغه رنګې د انسان د جسم او د دې روح چې موازنه وکړی شي، نو د روح مثال په شان ته دا د خپې دی او د دې جسم مثال په شان ته دا د دې پڼې دی او د دې بوټ دی. موږ د بوټ د صفایي دپاره 24 ګنټې لګیو، لیکن د دې خپې د صفایي دپاره موږ نه یو لګی. دغه رنګې علما کرام لیکي وایي د دې جسم او د دې روح مثال دا داسې دی لکه مثال په طور باندې دا زموږ دا ملګری دی خیر الله مولوي صاحب، د ده سره یو ملګری راغلی او دا ملګري سه یو زبردسته ګاډی ورسره دی، جیلای ده یا اکسلای ده، هغې په حجره کې ودروله او هغه میلمه چې کوم دی ډېر وقار والا میلمه دی، هغه میلمه ته بالکل توجه هم نه ورکوي او ګاډي طالبانو ته وایي چې طالبانو ورشه ګاډي ته پیپ ونیسي، هغه ورله سم ووینځي، سرپ هم پسې روانې او د هغې نه بعد یې په شیمپو باندې ووینځي، 2-3 ګنټې دی په دې ګاډي باندې تیر کړي، لیکن هلته کې میلمه ناست دی، هغه میلمه طرف ته بالکل توجه هم نشته دی. نو خلک به دې خیر الله مولوي صاحب ته وایي چې خیر الله مولوي صاحب دا کم کار چې تا شروع کړی دا کار ستا ټیک نه دی، ګورې تا خپل میلمه ته متوجه شه. نو زموږ ټوله توانایي چې خرج کېږي دا صرف په دې جسم باندې خرج کېږي، د روح نه موږ بالکل غافله یو. دا علماء کرام چې راځي دا اول لمر زموږ د دې روح طرف ته متوجه کېږي او زموږ په دې روح باندې محنت کوي.
نن چې خیر الله مولوي صاحب دا کوم ګلستان روان کړی دی او د دې ګلستان د مالیار دی نن هغه پلاران چې هغه یې په 7 کلنۍ کې او په 8 کلنۍ کې د خپل ماشومان راوستل او دا یې د دې مولوي صاحب جولۍ ته راواچولم خیر الله مولوي صاحب ته چې کله دغه ماشوم حواله شي نو دی ورته اول نمبر دا وایي چې پلانکي طالب ستا څه نوم دی هغه ورته په جواب کوي زما نوم دی ابوبکر نو دی ورته دوباره وایي وستا په کور کې مور او پلار ژوندي دي نو دا ابوبکر ورته په جواب کوي چې او مولوي صاحب زما خو ابی او بابا ژوندي دي نو دا خیر الله مولوي صاحب دغه ماشوم ته لا سبق نه شروع کوي د هغې نه مخکې ورته دا وایم چې وا ابوبکره دا خبره په دې غوږ کې په دې غوږ باندې واوره او دا په دې مزغو کې کښېنه او داسې سیسټم نه بیا نه لرې کړې ګورې چې په دې کور کې دا ستا کم ابی او بابا دي ګورې دا ګورې صرف ستا ابی او بابا نه دي ګورې دا ستا د جنت 2 دروازې دي ګورې دا ستا د جنت 2 دروازې دي نو چې کله په 7 کلنۍ کې او په 8 کلنۍ کې د دې ماشوم دې سیسټم ته د مور پلار باره کې دا پروګرام وګرځېدو چې دا ګورې صرف ابی او بابا نه دي ګورې دا د جنت 2 دروازې دي نو ستاسو نه پوښتنه کومه دا ماشوم چې کله 15 کلنۍ شي یا 20 کلنۍ شي او دې له موږ ښځه راولو او دله واده وکړو نو آیا دی به چېرته په کور کې د خپلې ښځې په سر باندې خپل پلار ته کنځلې کوي نیکی ورته دی به چېرته د خپلې ښځې په سر باندې خپله مور رټي نه رټي ولې نه رټي ځکه خیر الله مولوي صاحب د 7 کالو په عمر کې د هغې دا سیسټم داسې جوړ کړی دی چې دا ګورې صرف ابی او بابا نه دي ګورې دا ستا د جنت 2 دروازې دي ګورې دا ستا د جنت 2 دروازې دي نو عرض مو دا کولم چې دا علماء کرام زمونږ تربیت کوي زمونږ تربیت کو چرته موږ د خپل ماشومان دا په مستقبل کې خپل بچي غواړو نو باید چې دا د علماء کرامو ته حواله کړو نن کو په معاشره کې د یو سپین روبي کس سره ملاو شولې زبردسته واسکټ به مچولی یم زبردسته ښکلې ګیره به یم او تا ته به ښه ګوره چټه ښکاري او تا ته به ښه سور سپین ښکاري خو چې د هغې سره ته یو 15 منټه پیریډ والې هغه چې تا ته د خپلو بچو داستان بیان کړي نو د هغې دا زړه دا دننه ګوګل په دې کې به په جامونو باندې هغه وینه پرته وي دا به د خپل زوی نه وي نو عرض مو دا کولو چې دا علماء کرام زمونږ خیرخوا دي ګورې او د دنیا دا دارومدار چې کوم دی او دا بقا چې کوم ده دا په علم باندې ده دا په علماو باندې ده او دا په مدارسو باندې ده د علماو سره مینه کول او دغه رنګې د اهل مدارس سره علم کول دغه رنګې د علم سره مینه کوله عالم دی د خپل علم په هغه روشنایي باندې دی ستا د جنت طالب دی ګورې دا تا جنت ته داخلی ګورې د عالم مثال په معاشره کې د عالم مثال په معاشره کې د ګنډلو د ستن دی لکه څرنګه چې د ګنډلو ستن ده او د ګنډلو په ستن باندې به موږ دا کپړې جوړولې په هغې باندې موږ ټوپۍ هم جوړو خو چرته هم دې د ګنډلو ستن د ځان دپاره نه یو رومال جوړ کړی دی نه یو ځان دپاره یو ټوپۍ جوړه کړې ده ما او تا به د دې ستنې باره کې دا احتجاج کوو چې دې ستنې تر اوسه پورې ځان دپاره یو ټوپۍ نه ده جوړه کړې ځان دپاره یو کپړه نه ده جوړه کړې لهذا موږ د دې نه منو ګورې نه اگر کو د ستنې ځان دپاره څه نه دي جوړ کړي لیکن د عالم مثال هم په شان ته د دغه ستنې دی ګورې لکه څرنګه چې په هر یو کور کې د ستنې ضرورت دی دغه رنګې په معاشره کې د عالم ته ضرورت دی ستا د ماشومانو خیرخواګان دي نن چې دا ګلالي ماشومان د دوی په دې سرونو باندې دا کم دستار تړلی شوی دی او نن چې دی ته دا کم وقار او دا ورته حواله کړی شوی دی او دوی ته الله تبارک وتعالی دا کم عزت ورکړی دی نن د دوی میندې نن د دوی خویندې نن د دوی رشته داران دوی چې کومه خوشحالي کوي دا د څه د وجې نه کوي دا د دې قرآن